بسم الله الرحمن الرحیم. خبره دی کی روانه و چې په علم او په علم غیب د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کول، طعنه لګول، هغه پسې استهزاء کول، دا کار د منافقانو. په زمانہ د سید الکائنات رسول الله صلی الله علیه وسلم کې منافقانو د په علم غیب او د پیشګویانو باندې او دی معجزې شریفي عظیمی باندې به تعنیم لګولې، انکار به هم کول او اعتراضونه به هم کول. او په علم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې چې چرته به خدای تعالی ورته د غیب او علم ورک، په غیب ورته مبارکیان صحابه ورکولي، د غیب تصدیق صحابه کرامو کولو، په غیب خوشالیان صحابه کرامو کولی. اوس په دې زمانه کې چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د علم د اثبات خبره راشي، نو خوشحالي په مؤمنان کوي، حشاش او بشاش او خوشاله شي، سکون او آرام ورته ملوي چې زموږ نبی له سلام تعالی په لوی پیمانه کې لوی علم ورکړو. او چې چرته نفي کوي نو دا چپاویانه کوي. نفي دا غچا کار دی چې هغه د سینې د لوخ او د کاسه د محبت رسول او تعظیم النبی نه خالی پرته، دا دغه کار دی. او چې څوک تابعداري، اتباع، اقتداء، اطاعت د منافقانو کوي، دا دغه کار دی. په دې باره کې حوالی ډیر زیات حوالی دي. مثلا سورة احقاف ځان سره ولیکئ، سورة احقاف پارا 26 آیت نمبر 9، شپږویشتمه سفاره سورة احقاف آیت نمبر 9. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، اے ما كنت أولهم. امام رازی دا معنی کړی دا، دی دنیا ته چې کم رسول راغلی، زه د هغې سړومبنی رسول خو تا ته نیم راغلی، تاسو ته چې انکار مانه کوئ. ما نه خوړان دیم ډیر د الله نازولی انبیاء علیهم السلام راغلی دي، سنوي پیغمبر خو نه. او تفسیر مدارک کې وای انی لست باول مرسل فتنکرون نبوتی، س اول رسول خو درته نیم راغلی چې زما د نبوت نه انکار کوي. یادا چې قل ما كنت بدعا ذا بدعين، حذف د مضاف پکې رو بس. او یا بدعان په معنی د بدیع والا، لکه خف په معنی د خفیف راځي. نو سنوي پیغمبر درته نیم راغلی چې انکار کوي، او چرته د پیغمبر باره کې ندی اوریدلی چې دنیا ته یو رسول یا راغلی دی چې ګینزه اول ځل راغم چې تاسو انکار کوي. ولې انکار کوي؟ دا خو د خدای عادت جاریه و، ما نه مخکې ډیر رسول را لیږلی دي. وما ادري، ما ته پته نشته، ما دا غس يفعل بي چې ما سره بس کولیش، ولا بكم ودام را ته پته نشته تاسو سره بس کولیش. ان اتبعو ز تابعداري نکوم الا ما يوحى الي، مگر دا غس چې وحي کولیش ما تاسو غو تابعدار د وحي. وما انا الا نذير مبين، او زنیم مگر ير ور کوونکې اخکارا یما. مبين یا لازمی علماء بیان، نذير بین اخکارا، یا مبین متعدی بیانون کې د حلال او د حرامو په امر د خدای تعالی دغه می ډیپټی ده، تابعدار د وحیم. نور ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. اوس راشه په دې آیت باندې چې دا آیت راغو، خوشحالي چا کړی دا؟ په دې آیت سو خوشاله شو مشرکان او منافقان چې پیغمبر ته خود خپل ځان او د خلکو پته نشته، خوشحالي په چا کړی دا؟ منافقان. اوس درته خیمه دا وګد بحث ته دا ځان ته یو غنټه غوړي ښه. دا ګوره تفسیر قرطبی دی، الجامع لاحکام القرآن، مکتبه فریدیه، جلد نمبر دی 14 جلد ځان سره ولیکئ. صفحه دا یوسل یو کم شپیتما 159 نمبر صفحه. قل ما كنت بدعا من الرسل، او ایدیتا چې زنه يم سنوي پیغمبر
اول د پیغمبرانو نه خو زه نه یم راغلی چې تاسو انکار کوئ. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، او زه نه پوهېږم هغه څه باندې چې کولی به شي ما سره او نه تاسو سره، په یوم نه پوهېږم. اوس دا دنیا کې یادوي که آخرت کې یادوي؟ قرطبي وایي چې آخرت کې یادوي، خو په دې باندې سخت جرحې شوي دي چې د آخرت باره کې ما ته پته نشته چې زما سره به څه کېږي او تاسو سره به څه کېږي. دا نقطه بالکل غلطه ده. بعضې وایي چې په دنیا کې یادوي، لکه ابن کثیر وایي د دنیا یادوي د آخرت نه یادوي، چې زموږ امت باندې به مسخ کېږي او خسف به کېږي، کدی به تکذیب کوي او کدی به تصدیق کوي، په دنیا سره ودا لګي. آلوسی وایي چې د آخرت سره خو بالکل نه لګي. ده د آخرت باره کې خود ته علم تام حاصل والله پاک ورته ویلو، او د به وی لواء الحمد بيدي، د حمد جنډه به زما لاس کې، انا اول شافع و اول مشفع. د آخرت باره کې خو یې ملګوا، آخرت باره کې خود ته علم دی، خدای تعالی به د سره څه کوي ورته علم دی. پوه نه شو په خبره باندې؟ او که دنیا سره لګي نو منفي به بعضې جزئیات اخلي. ګورئ د بعضې جزئیاتو علم به د دنه منفي کې، او هغې باندې باری تعالی آلوسی حواله به درکم چې خدای تعالی د دنیا باره کې هم د دې شی علم چې دلته ته منفي شوی او بیا خدای تعالی هغه ورته ورکړی دی. اوس به د ایمان تازه شي د روح المانی په حواله سره. دې څه وایي؟ یرید یوم القیامه، وی د قیامت ورځ یادوي. ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، خو ما درته سوې چې په دې باندې علما سخت جرح کوي. ابن کثیر وغیره حواله در کوم دله چې آخرت سره دا څنګه لګي. او بیا سوي ولما نزلت، او چې دا آیت راغی چې ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، د پیغمبر علی السلام د علم نفي وشو کنه، چې وایي چې ما ته پته نشته چې ما سره بس کېږي او تاسو سره بس کېږي. سو خوشاله شو فرح المشركون والمنافقون، مشرکان او منافقان خوشاله شو چې شکر دی پیغمبر سره خدای علم نشته دی او شکر دی او نشته دی. دا پیغی په خوشاله شو، واليهود يهود په خوشاله شو. او بیا سوي وقالوا كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا، نو مونږ څنګه پیغمبر پسې څنګه لاړ شو چې هغه غریب ته پتم نشتا، علم نه لري، د ځان نه خبر نه دی چې د سره بس کېږي او زمونږ د انجام نه خبر نه دی. وانه لا فضل له علينا، د سره خو علم غیب نشته دی نو مونږ باندې څه فضیلت هم نه لري. ولولا انه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه، وی کدا دې چې سوي دا کم د قران کریم د نزول داوا چې پزان لري، وی کدا د ځان نه وي لا اخبره الذي بعثه بما يفعل به، وی بیا هغه خدای به خبر کړي وي کنه چې چا ډیر لګلې دي چې د سره بس کوي، هغه به خبر کړي وي چې هغه نه خبري، هغه ورته وي چې ته وایي چې دا په ماته پته نشته چې ما سره بس کیږي او تاسو سره بس کیږي، نو پته لګي چې د رسول نه دی او د ځان نه وي. دینه پس راغه فنزلت، دی پس بل آیت راغو د سوره فتح، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، دې د پاره چې خدای تعالی وبخیتا ته هغه چې وړاندې تیر دي من ذنبک وما تأخر. د سوره فتح دویم آیت راغی فنسخت هذه الايه، هغه آیت دا آیت منسوخ ک چې د دې استدلال کوي او د دې پلاران په نزول خوشاله، نو دا آیت منسوخ کو. کوم آیت؟ آیت د سوره فتح 2 نمبر آیت، هغه ناسخ شو د منسوخ کو، او هغه کې نبی له سلام تعالی پاک علم ورکو د سو چې زبتا بخم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وارغم الله انف الكفار، او د دې کافرانو چې د په هغه نفي د علم سکړې و خوشحالي کړې و او اتنې چولیو د غي د پوز خدای تعالی خړې کې او خورو کې راخ کې. وقالت الصحابه، او چې د انجام علم د تملو شو صحابه وویل هني لك يا رسول الله، مبارک شه یا رسول الله علم در تملو شو. سبحان الله، مبارکی بچا ور کړي او انکار او اعتراض بچا کولو. اوس په دې زمانہ کې به مبارکی او خوشحالي په سوق کوي، انکار او اعتراض او تانه به سوق لګي. او بیا ورته وی هنی لک یا رسول الله لقد بین الله لك، خدای تعالی درته بیان کما يفعل بك چې تاسو سره بس کولې شي. فلیت شعرنا ما هو فاعل بنا، کاش کی مونږ هم پوي چې دا مونږ سره بس کوي. فنزلت داغي بارکه بل راغو ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار، ونزلت بل راغه وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا.
قاله انس دا قول لچو دا انس ابن مالک وابن عباس دا عبد الله بن عباس چې حبر العرب دی حبر الامت دی ترجمان قرآن دی رئیس المفسرین دی د ترزوی د سید الکائنات دی غوي چې دا آیت ناسخ مخکې ورته منسوخ فمنسوخ خوشحالي چا کړي وا منافقانو مشرکانو يهوديانو رستو چې علم راغې د ذات بارکی او د مؤمنانو بارکی زیری چاور ک مبارکیان چاور کی خوشحالي چوکا دا قول عبد الله بن عباس ته وقتاده د قتاده د حسن د کرمه د دوحاق دی د دې قول له خو په دې ګورې دی یو اعتراض کوي ښه اعتراض دا کې وی قرطبي د لیکلي دي چې ول آیت لیست بمنسوخه دا آیت منسوخ نه دی لئن خبر دغه خبر دی چې ما ادري ما يفعل بي ولا بكم دا خبر دی قل ما كنت بدع من الرسل دا خبر دی او وحی په خبر کې نه راځي په احکامو کې راځي اخبارو دا نسخه چې دی دا په اخبارو کې نه راځي احکامو کې راځي دا چې خبر دی نو منسوخ وته څنګه وایي مونږ یو عبد الله بن عباس او حسن بصری او قتاده او اکرمه او ضحاک او انس دي بل خو د قرطبي خپل رائے د حواله په د نحاس ور کوي چې هغه محال ان يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين احدهما انه خبر دا خبر دی او خبر کې نسخه ناراضي جواب بداور کې چې دا خبر کې نسخه ناراضي دا د بعض علما او رائے ده او دا چې خبر کې نسخه راضي دا د بعض نور علما او رائے ده تاسو نه تاسو کوم په سوره بقره اخیری رکوع کې چې راځي وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله کتا سخکارا کوي هغه چې په نفسونو تاسو کې دي او یې پټوي په دواړو به سره خدای تعالی حساب کاندي حساب به در سره کوي دا آیت چراغ خبر دی کنه دی په صحابو سخت شو چې خاص زمون دړه په خبرې به زمون سره حساب کیږي نو ګوره دا خبرو په صحابو دا خبر سخت پری وته او دا خبر کې نسخ راغه اور پسې بل آیت راغه ناسخ دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها او ورته ناسخ هغه دی خبر کې نسخ راغلی ده کنه پوه نه شوي چا ویل چې خبر کې نسخ نه راځي و ان تبدوا ما فی انفسکم خبر دی او لا یکلف الله نفسا سره منسوخ شوی دی کنه دی شوی تا خو د بعض علما رائے ده چې خبر کې نسخ نه راځي د بعضی نور رائے ده چې خبر کې نسخ راځي او دغه ما وضاحت وکړ خوس راش دا خبره په دې آیت باندې چې مشرکانو په خوشحالي کړي و چا کړي دا تفسیری قرطبی 14 جل یوسل شپیتم صفحه اخو ملیکل کړه تفسیر جلالین دویم جل 315 صفحه ولیکي تفسیر جلالین دویم جل 315 صفحه حاشیه نمبر شپږم هغه دا وضاحت کړي شپږم حاشیه ده چې ولما نزلت هذه الايه فرح المشركون والمنافقون هغه دا مشرکان خوشالي کړي و منافقان خوشالي کړي و اګوره تفسیر ابن کثیر دا تفسیر ابن کثیر دی ما درته ویل چې هغه د قرطبي په خبره رد کړي دی چې دا آخرت سره ملګوا چې ما ادري ما يفعل بي ولا بكم يريد به الاخره چې آخرت یادې چې آخرت کې ما د پته نه لګي چې په اعتبار د آخرت یعنی آخرت کې ما سره وس کیږي نو پدی باندې ابن کثیر چې کم دی 5 جلد مکتبه حقانیه ده او صفحه 1515 پیتمه ده صفحه 1515 پیتمه پدی آیت کې هغه بهترین تفسیر کړي دی قل ما كنت بدعا من الرسول يعني لست باول رسولنا طرق العالم اول رسول نه يم چې عالم ته قدم خي او عالم ته اول ځل راغلي بل قد جاءت رسل والرسل من قبل ما نمخ ډیر رسولان راغلي دي فما انا بالامر الذي لا نذير له زغه خبر نه يم چې هغه نذیر نه لري زما خډیر نظرا یعنی انبیاء علیهم السلام چې پر رسالت کې زما نذیران دي اخو راغلي دي کنه حتی تستنکرونی چې تاسو مان انکار کوئ وتستبعدوا باستي الیکم او بعید غنی زما باست خپل ځان ته نو د سینه د جزاء اول ځل راغلی ما نه مخکې څوک نه دی راغلی بلکې ډیر راغلی دي فانه قد ارسل الله قبل جميع الانبياء الى الامم زمانه مخکې خدای تعالی دا ټول انبیاء امتونو تر علی ګلو قال ابن عباس ومجاهد وقتاده سو کوئی عبد الله بن عباس سے وای مجاهد وای چې دیر شکال دورې تفسیر د عبد الله بن عباس سے سره کړی دی او قتاده وای قتاده ابن دعامه السدوسی
قل ما كنت بدعا من الرسل ما انا باول رسول، ز اول رسول نه یم. او بیا سوی ولم يحك ابن جرير ولا ابن ابي حاتم غیر ذلك. ابن جرير او ابن ابي حاتم په خپل تفسیر کې دین غیر بل سند ذکر کړي. وقوله تعالى ودا قول خدای تعالی ما وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، علي بن طلحه عبد الله بن عباس سے روایت نقل کی فی هذه الايه نزل بعد هذا دین، بعد نازل شو آیت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. وداد عبد الله بن عباس قول دین بعد هغه آیت راغی هغه ورته ناسخ دا وته منسوخ. وهكذا قال اکرمه دغسی د قتاده او د عبد الله بن عباس د قول پرنګ قول چا کړي اکرمه او حسن او قتاده کړي چې انها منسوخه، چې دغه منسوخ دی بقوله تعالی ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قالوا او بیا دی ویل دي ولما نزلت چې کله نازل شو دا آیت کریمه نو اول یو سړی د مسلمانانو نه هاذا قد بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله فما هو فاعل بنا، چې خدای تعالی تاسو سره سکه خو درته بیان ک او چې دا موږ سره سکه هغه بیان نه کا هم بیان ول پکار دي کاش کې موږ ته بیان کړي وي. فانزل الله تعالی خدای تعالی نازل ک ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري الى اخره. هكذا قال دغه سید مفسرین کرام ویل دي. اوس ابن کثیر سوی والذي هو ثابت في الصحيح، اغه چې په صحیح روایت کې ثابت ده ان المؤمنین قالوا چې کله دغه آیت راغی د سوره فتح آیت 2 مؤمنان اول هنی لك یا رسول الله، مبارک شستا یا رسول الله، د طلاق تا ته علم غیب ستا متعلق درک فما لنا زمون بس چل کیږي. فانزل الله خدای تعالی نازل کو هاذ الایت دغه آیت چې ليدخل المؤمنین دغه آیت یادی. وقال الضحاک وی وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، یعنی معنی دا ده ما ادري بماذا امر، ما ته پته نه لګي چې ما ته په مستقبل کې خدای تعالی څه اوامر صادري او بماذا انها بعد هذا، او چې دینه پس ما به د سنه منع کوي. دا خدای ضحاک راي شو پکې. او قرطبي سی ویلو چې د آخرت خبر یادي. وقال ابو بکر حزلی عن الحسن البصري غسوي في قوله تعالى وما يدري ما يفعل بي ولا بكم، دا دنیا کې یادي. قال اما في الاخره، اخرت کې فمعاذ الله د خدای پناني سم چې دوی ما چې د اخرت باره کې د ځان نه خبر نه دي. قد علم دې پوي و چې انه في الجنه دې به جنت کې وي. د قرطبي په خبره رد شو کنه. ولكن قال دا چې دی وی چې ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، دا په دنیا دا په دنیا کې یادي چې اخرجوا كما اخرجت الانبياء قبلي، چې آیا زبد کلی نو وستلې شم لکه څنګه چې مخکې انبياء وستلې شي نه، چې زبد سلامت وستلې شم څوک به وجنی نه ام اقتل او کنه خلق به قتل کوي کما قتلت الانبياء من قبلي، لکه څنګه چې مخکې انبياء ما نه مخکې وجلې شو. ولا ادري زنه پويګم ايخسف بكم او ترمون بالحجاره، چې تاسو باندې بزمه کشلیږي ولاندې به تاسو راکاږي خسف کیږي با او کنه اسمان نه بدر باندې کانی وریږي. وهذا القول او دا قول چې دنیا سره ولګي اول عليه ابن جرير اعتماد کړي دی په دی ابن جرير تبری، وان ولا يجوز غيره دين غير نور اقوال دا روان دي. ولا شك ان هذا هو اللایق به، دا د دنیا سره چې ولګي د دنیا بعض جزئیات چې منفي کی چې ما ته باینده کې سوامر کیږي خبر نه يم، سنه من کېږم خبر نه يم، پتا سو بکانی را وریږي قسمه کا بشلیږي خبر نه يم، او جب ژوندې دا جب سلامت دنیا نه د سیوزم، یعنی مطلب دا چې بغیر د قتل نه بغیر د ظلم نه او کنه ما بس شهید کوي چې دې سره ولګي ودا د نبی له سلام د شان سره لای خبرې دي. وی فإنه بالنسبه للآخره، وی دې چې والی په نسبت د آخرت جازم، وی دې خو یقین والو چې انه يسير الى الجنه، چې دې به جنت تزي. هو دې هم ومن اتبع، او څوک چې د تابعداري کوي هغه به هم جنت تزي. و اما فی الدنيا، وی دنیا سره ولګوا په دنیا کې فلم يدري وی د پته نه و ما کان يقول الیه امره، چې کار به ست ورګرځيږي و امر مشرکی قریش او دغه کار بس تزي الی ماذا ايؤمنون ایمان بروړي ام یکفرون او کافر کیږي با فیعذبون عذاب او تور کول کیږي فیستاثرون بکفرهم او د بیخ نه د جرن نه بد دي استیصال کیږي. نو د دنیا سره ولګوا
ما سوې چې قرطبي د آخرت سره لګولې و، ابن کثیر دنیا سره لګي، والوسی سوي چې د آخرت سره خود سره نه لګي او دنیا سره چې کم دی ولګوا، خو بعضی جزئیاتو کې نفي شوی و او هغه بیا خدای تعالی غي کې مرته علم ورکړي، نو دنیا او آخرت د دواړو علم ورته ورکړي. سبحان الله. دا والا الوسی طریقه د استدلال مو یاد کا، اولم قرطبي پیش کو د آخرت خبرې کړو، ابن کثیر پیرت کړو، د دنیا والا مور په ذکر کا. اوس دې چې د دنیا او د آخرت د دواړو ثابتې روح المانی په دریم ذکر کو، او دا معلومه شي چې استهزاء او انکار او خوشحالي چا کړي وا؟ منافقانو. پوه شوي؟ او زیره په علم غیب چا ور کړي؟ مبارکي. هاي 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 دا ګوره تفسیر روح المانی شپږ جلد صفحه 9، روح المانی شپږ جلد صفحه 9 دا دی. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، یعنی فی الدارین علی التفصیل، په دواړو جهانو کې ادي خو په تفصیل سره د علم نو تفصیل سره زمانه غونډه کولی تفصیلی شو کنه شو به تور تفصیل د علم نو کما قیل. خرازه ورپس د ابن جریر قول ابن کثیر ذکر کړي او غوډم ذکر کو. پوه شئ؟ خدیوی واخرج ابن جریر عن الحسن انه قال في الايه، حسن بصری سے په آیت کریمه کې وای چې اما فی الاخره فمعاذ الله. دا ګور ابن کثیر ذکر کړو کنه. قد علم نبی له سلام پویږي چې انه فی الجنه حين اخذ ميثاقه في الرسل، چې کله خدای تعالی دا رسول په جماعت کې د متعلق میثاق د غینا غستو او یا د دنم پکې غستو، نو هغه وخت کې دی پویو چې زب جنت کې یم، هغه وخت نه پویو. ولكن ما ادري ما يفعل بي في الدنيا، دا خو دنیا سره ویلګي. ابن جریر حواله ورکي اخرجوا ايذب استلشم كما اخرجت الانبياء من قبلي ام اقتل كما قتلت الانبياء من قبلي، نو دغه ماته علم نشته. ولا بكم استاس بارکم علم نه لرم. امتي المكذبه، زما امت به تکذیب ولاوي ام امتي مصدقه او کنه تصدیق ولاوي، ام امتي مرميه بالحجاره من السماء، زما د امت به اسمان نه پکانو باندې وشتل کیږي قصفن بطور قذف، ام المخسوف به بها خسفا او کنه دا به خسف کیږي زمکه به راکاږي. ثم اوحى الله الی، بیا ورته خدای تعالی وحی وکا. واذ قلنا لك ان ربك حاط بالناس یقول سبحانه، خدای تعالی ورته علم ورکا د وحی په ذریعہ، ورته وی احط لك بالعرب، ځان بارک مطمئن وسا، دا مو چې ما به د خلک وجنی کپریدي، ما په عربانو احاطه کړی دا، الله یقتلوک تانشي وجلی والله یاسمک من الناس. فعرف علیه السلام، نبی علیہ السلام پوه شو چې انه لا یقتل مسلوک نشي وجلی، زب دنیا نه په خپل مرګ باندې زم. او ثم انزل الله تعالی، بیا خدای تعالی مزید وته علم ورک، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. یقول خدای تعالی ورته وی اشهد لك على نفسه، ز گواہی ورکوم په خپل ځان گواه کوم، انه سيظهر دينك، استا دین بز غالبوم علی الديان پټول دیانو باندې. نو ګوره خدای تعالی وته علم ورک. او ثم قال سبحانه عليه الصلاه والسلام، بیا خدای تعالی نبی علیہ السلام ته ویل په حق د امت کې مرته علم ورکو، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، دا مو وای چې په کانو بلګي کزمکه بچی راکاږي به نه، چې تور کې عذاب به ناراضي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فاخبره الله تعالی، نو خدای تعالی دې خبر کو، ما درته ویلو کنه چې نبی مخبر من الله او بیا دې مخبر شي. فاخبره الله تعالی بما صنع به وما يصنع بامته، چې د سره بس کوي او امت سره سکی، خدای تعالی دې خبر کو وته علم ورک. سبحان الله. سوګ داسې وای مړه تاسو غسنیان اهل سنت والجماعه سمې چغې به وای خوشحالي غیبه. او بیا بل روایت روړي وان الکلبی، روایت د کلبی دی، کدی دا وی چې کلبی ضعیف دی، خبر د ضعف او د قوت نه روانه، چا وته مشرک نه دی ویلی، خبر د شرک او د توحید روانه ده. ته وته شرک وای، د کلبی باره کې یو قول پیدا کا چا چې ورته مشرک ویلی، ز پرې نه مو ضعیف دی، شل زل دی ضعیف ز مشرک خو نه دی کنه. پوښي په خبره باندې که ضعیف دی وته نه ضعیف نه دی. انه صلی الله علیه وسلم قال اصحابه،
قال له اصحابه صحابه کرام وتيوزل ویل وقد وجروا من ازل المشركين مشرکان وتدسنی ختنګ کړي وي صحابه خفراغ نبی له سلام ته وی حتا متى نكون على هذا اخر تر کمی په دې حالت باندې موږ بدا صفاتی دا حال به زمون تر کمی فقال وما ادري ما يفعل بي ولا بكم نبی له سلام وته وی چې ما ته پته نشته چې ما سره بس کولیش تاسو سره بس کولیش اترک بمکه ام عمر بالخروج آیا زو مکه معظمه کې همدا سي پر خودلې شم او کنه ما تبع امر کیږي چې زه هجرت وک الى ارض قد رفعت لي اغز مکه ته چې خوب کې ما ته خودلې شوی و ورایتها یعنی فی منامه ذات نخل و شجر ما خوب کتل او سونی او کجوري پکې ډيري ولاړې وي نو کې دې شي غزي ته ما تبع امر کوي او کنه دیزي کې ما پری دي دا اوس ما ته پته نشته وهو کې فی البحر دا روایت هم ختم په بحر یو کتاب دی غالبا بحر المحیط یادی د مالک ابن انس قول نقل کوي مالک ابن انس څوک دی امام مالک مذهب امام المذهب غ یادی وقتاده واکرمه والحسن ايضا وابن عباس ان المعنى ما يفعل بي ولا بكم في الاخره یادی واخرج ابو داود سوي في ناسخه من طريق اكرمه فسند د اكرمه چې هغه عبد الله بن عباس شاګرد دی انه قال في الايه نسختها دغه آیت د ما يدري ما يفعل بي ولا بكم منسوخ کړي دي الايه التي في الفتح هغه آیت چې سوره فتح کې دي یعنی ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر نو شاغ آیت راغي فخرج صلی الله علیه وسلم الى الناس نبی له سلام وروته فبشرهم صحابوت زیر ورکو چې ما ته خدای علم غیب راکو سبحان الله بانه غفر له چې ما ته بخنو شو ما تقدم من ذنبي وما تاخر فقال رجل یو سړی وته وي خو عام سړی نه وو من المؤمنین د صحابونه هنی لك یا نبی الله مبارک دې شد علم غیب د الله پیغمبره سبحان الله قد علمنا الان من غسپوی شو علم یو یقین زمون راغه ما يفعل بك چې خدای تعالی وتا سره سکی فماذا يفعل بنا یا فماذا يفعل بنا فانزل الله نو خدای تعالی نازل کو آیت په سوره احزاب کې وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا كبيرا او وقال سبحانه هغه ټول خبرې کړې دي او بیا سوې هغه اعتراض هم نقل کړي چې دا خبر دی او خبر کې چې کم دی نسخه ناراضي دا غي جواب ما وکوخه چې وین تو دو خبر دی او نسخه پکې راغلی دا جواب ما وکو کو نو کوله وګوره بیا لسمه صفه کې الوسی مخکې لیکلي دي وقد يقال جواب کې دام ویلې شي چې ايضا ان ولي صلوات والسلام چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ما يدري ذلك على التفصيل بطور تفصیل د علم ورته نو او موږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کلی تفصیل علم تدی قیل نه پوښلې او وما ذکر لا يتعين فيه او هغه چې ذکر شو په دې کې تعین متعین شوی نه دی هغه حصول د علم تفصیلی لجواز ان يكون عليه السلام ذکر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بارک جائز ده قد اعلم بذلك في مبدا الامر اجمالا چې دی اول نه په دې اجمالی تور باندې پویو خو چې دا وی چې ما ادري دا تفصیلی تور باندې یادې بل في اعلام صلی الله علیه وسلم بعد بحال كل شخص على سبيل التفصيل خدا خبري کړی دي او بیا چلان دی راشي ګورخه الوسی اخر کې سوې واعتقد غړ بحث کړي اخر کې سوې واعتقد وزد عقیده ساتم انه صلی الله علیه وسلم چې نبی له صلوات و سلام لم ينتقل د انتقال نه دی کړي د دنیا نه حتی اوتی من العلم بالله وصفاته وشؤنه والعلم باشیاء يعد العلم بها کمال یو خدای تعالی دې د دنیا نه منتقل کړي تر اغنو چې د خپل ذات بارک علم د صفات بارک علم شؤونات بارک علم او علم د هغه شیو چې هغه باندې علم کمال ګڼل شي نو داغه علم خدای تعالی د تورک ما لم يؤته احد غيره من العالمين چې په دې ټول عالم کې دغه علم خدای تعالی شاتم نه دی ور کړی نو چې علم ورته خدای تعالی په خپل ذات ورکو ذات د خدای تعالی غیب دی که مشاهد دی پونه شي الوسی سوي چې زه دغه عقیده لرم او بیا وایي چې ولا اعتقد فوات كمال بعدم العلم بحوادث دنيويه جزئيه
او یک څوک دا وی چې رفلانی ځکه د سایکل چل ورته یاد نو د موټر سایکل یاد نو مصرتوب ورته یاد نو جنریټر باندې نه پویدو نو کدا غزي کې علم کې د غزي کې علم فوت شي یو جزئیه یو جزئی کې نو د غزه فوت د کمال په دغه علم سره په حوادثو دنیوي جزئی باندې ودا فوت د کمال ناراضي دغه څه کمال نشته کدا چا یاد چې د کوم شی علم کې کمال وی نبوت سره تعلق وی داغه علم خدای تعالی تام وتور کړی دی پوښوي وکادم العلم بما يصنع زيد مثلا في بيته وما يجري عليه في يومه وغده ولا ارى حسنا او ودا قول ز خنګړم قول لقائل چې هغه دوی چې نبی له سلام يعلم الغيب وی چې علم غیب لري دا بعضی کسان دازې پیش کوي ګوره ولا ارى حسنا زدا خبره خنګړم قدا قول لقائل چې هغه دوی چې نبی له سلام يعلم الغيب علم غیب باندې پويږي واستحسن دا خبره زخوا خوم ان يقال بدلا چې د دې بدل کې دوی چې انه عليه السلام اطلعه الله تعالی على الغيب چې خدای تعالی ورته اطلاع په غیب باندې ورکړی دا نو پنځپیرانو و بیانو باندې دیوبندیان دازې پیش کی چې وګوره الوسی دا وای نو غیبت ودرې جوابونه ورکې ورته دا غیبت ودرې جوابونه ورکې یو جواب وته دا ورکې چې ګوره امخ کی خبره د الوسی مو ګوره کنه دا در تخکار مخ کې در تنخ کاریږي او هغه مخکې سویل چې زه د عقیده لرم چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا نه منتقل شوی نه دی الا اوتیا من العلم علم یادی دلته خو ته اطلاع ته زور ورکې او هغه چې مخکې خپل علم ویل هغه در تنخ کاریږي چې هغه ته علم ورکړی شوی دی دا اول جواب دویم جواب وته دا ورکا چې الوسی سوی هغه دا نه وی چې کچا ویل چې ان نبی یعلم الغیب فقط صار مشرکه هغه دا نه وی بلکې هغه وی لا ارا ذی خنوینم دی خنوینی کنه نور مفسرین نور شارحین هغه په اطلاق کړي دا خو د خپل رائے پیش کړي دا ولکه پوه نشوي او دریم جواب دا ورکا چې د الوسی خبره نیمه مکوا هغه سوی واستحسن له زورت دا خغنم چې د دې بدل کې دوی چې انه صلی الله علیه وسلم اطلعه الله چې خدای تعالی مطلع کړي دی په غیب او بیا سوی او علمه سبحانه ایا یا د سوی چې د علم غیب ورته الله پاک ور کړي دی نو موږ هم دغه وایو کنه اخو رست بیا اطلاق د علم کړي دی کنه ولکه پونه شوي نګورا محمود الوسی علیه الرحمه چې هغه په دې آیت کریمه باندې وی چې دا منفي د بازي د جزئیات د دنیا علم دی خو هغه ورته خدای تعالی بیا رست ور کړي چې ستا امت کې چې تی په دې بازاب ناراضي پوښي او د ذات برکه وته هم دا ور کړي دی ښه تفسیر کبیر ځان سره ولي کوي خازن سلورم جل 131 ول لیکي تفسیر خازن سلورم جل صفحه 131 غیم دا ویلي چې دغه منسوخ آیات د سورته احقاف نازل شو په دې خوشحالي چا کړي وا يهوديانو مشرکانو منافقانو او بیا چې کله علم خدای تعالی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د ذات بارکه ورک نو پاغي ورته زیری چا ور کړیو مبارکیانی صحابه کرام تفسیر کبیر لسم جل صفحه نهمه اغیم د لیکلی دي تفسیر کبیر لسم جل صفحه نهمه او روایت عبد الله بن عباس ابن نقل کوي چې په دغه منسوخ آیت خوشحالي چا کړي وا منافقانو کړي وا مشرکانو کړي وا يهوديانو کړي وا او کله چې علم د تملو شو پاغي مبارکي چا ور کړي وا او خوشحالي پیچا کړي وا صحابه کرامو کړي وا اوس دا چې د آخرت باره کې د صحابه د امت په حال دی خبردار دی کنه دی نو دی حسن او حسین صاحب د امتیان دي او د غي د آخرت باره کې پیشګوئی سور کوي روایت د ترمذی دی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه وای کنه وای د غي د انجام نم خبر دی بیبي فاطمه رضی الله عنها د امتی وا امت کې داخله ده او د غي باره کې وی چې الفاطمه سیدتون نساء اهل الجنه د غي د انجام نم خبر دی عشره مبشرات د امتیان دي له صحابه کرام او په اعتبار د اخرت د غید انجام نه خبر دي ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه عبد الرحمن ابن عوف فی الجنه ابو عبیده فی الجنه فلان فی الجنه نګور په اعتبار د اخرت د امت د انجام نه هم خبر دي او دنیا کې باری تعالی خبر کړو چې دا غم مکه واجب دی بکانی وریږي کس مکه بشلیږي نه تر سوچ ته په دی بازاب بالکل ناراضي پوینه شي په دی پښتو باندې
نو دا خو مونږه نقطه ثانیه کې ثالثه کې دا خبره ثابته ولا چې په علم غیب د سید الکائنات چې اعتراض کړي دي چا کړي دي چې تانه لګولې ده چا لګولې ده چې استهزاء کړي ده چا کړي ده او چې په خوشاله شوی دي سو خوشاله شوی دي عائشہ بس او په علم غیب چې خوشحالي کړي ده مبارکي ور کړي ده غسوکو او چې تصدیق کړي دی هغه څوک صبر الهدى لسم جل لسم سفرک انده لسم جل نه هم سره خواکی دا غدي راک ګوره دا صبر الهدى والرشاد د علامه محمد ابن یوسف صالحی شامی چې متوفی 942 ته مخکینه سړی دی ها لسم جلد لسم صفحه دا مکتبه نعمانیه ده د ځان توالي د سیرت کتاب دی پدې کې دویم باب یګدی الباب الثاني فی مطلع علیه من احوال البرزخ والجنه والنار صلی الله علیه وسلم هغه چې نبی له سلام د جهنم او د جنت په احوال خدای تعالی خبر کړو علم وتور کړو الیک جنت او جهنم او برزخ دا غیب دي که غیب نه دي او چې خدای تعالی خبر کینو چې خدای تعالی خبرې په وحی خبرې او علم وتور کو کنه علم وتور کړي دي په دې کې یو حدیث وروړي د ابن ماجه شریف چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بچیو ابراهیم قاسم صاحب هغه د بیبي خدیجه الکبرى نه پیدا شوی وفات شو شپاړس یا ولس میاشتې سینه رودلې و او د ماشوم حق خود وکالي کالی کی کجینې والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين قران وی حولين كاملين او د شپاړس یا ولس میاشتې سینه اورودو بیا وفات شو نیوزل خدیجه رضی الله عنها ناستوا او دا ورته علم نو چې نبی له سلام مشاته ولاړ دی ارمان ورغه تحسر او افسوس کی وای ودیت لو کان الله ابکاه حتا یستکمل رضواړ می وای چې کاش کې دومره خو وی چې دا 2 کاله خو د خپل شوده پوره رودلې وي کبیا وفات وینو خیر دی ارمان ورته ورغه فقال رسول الله نبی له سلام ورته وای د غیب خبر ورته ورکی ولی خدای ورته ور کړو کنه ان تمام رضاعه فی الجنه باقی د غشپګ میاشتې د شودو بندوبس ورته خدای تعالی په جنت کې کړي رضاعت به الته پوره کوي سبحان الله قالت لو اعلم ذلك يا رسول الله يهون علی امره کاش کې ماتم علم وې څنګه جتا ته دي نو ما باندې به دا غم لک سپک شوی قال نبی له سلام ورته وی ان شئت دعوت الله کته غواړي زبوس خدای تعالی نه دعا وکم یسمعک صوته هغه ماشوم چې پسینه خله کې دی وراکاږي پیس کې یو आवाज د خلی د ماشوم نوځي نو کاغه आवाज اوریدل غواړي اوس درته ور ما دعا وکم ګوره جنت کې هغه ته خدای تعالی بندوبست کړو او هغه جنت کې شودس کل او هغه په دا جنت غیب دی که غیب نه دی او په دې غیب باندې علم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وو او خبره چاته ورکو بیبي خدیجه ته اوس هغه ورته سوي خبره راغه د علم غیب د سید الکائنات د ورته دعوو کا هغه ورته وی بل اصدق الله ورسوله استاد خدای تصدیق کوم استاد علم تصدیق کوم چې استاد په علم شتا زه تصدیق کوم انکار ولا نه يم پنځ پیره و بڼه نه يم سبحان الله پوه شئ تصدیق د علم د نبی له سلام بچا کولو صحابو او انکار او طعن او اعتراض او استهزاء بچا کولا هاي 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 او پرون تاسو وی پرون درس کې د جامع المعجزات د یوسف ابن اسماعیل نبهانی رحمت الله علیه په حواله چې صحابو په کمبل کې د نبی بي سره بعضی خبرو کې احتیاط کولو چې نبی له سلام خبريږي اوس د علم غیب عقیده نبی له سلام ته چې خبريږي خدای تعالی خبري د چا عقیده وا او د بخاری او د بهقي حواله می درته درکې او څوک چې دا وی چې ځان نه خبر نه دی امت نه خبر نه دی واخوا خبر نه دی او دیخوا خبر نه دی و اعتراضونه کوي د چا کار دی بس خبره ختم اوس دې کې نور حواله مشتا او بدلته شتاب خري ما درته پرونه اشاره درکړې و چې سم میدان ته ساتلی چې کله میدان تاسو جوړ کو یا ما ته جوړ شو که تاسو ته جوړ شو بیا راشي نورې بم درکم دل کما ته جوړ شو بیا به وره چې نورې مزید پکې وته سوایم
النقطة الرابعة في بيان طریقة کتابة الدعوة في مسألة علم الغیب. په دې مسله کې به دعوه څنګه لیکي نو په ټولو مباحثو کې دا یو غت مبحث ته سبا ته وایي.